जी بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو زستا سرور سجاد علي اخونزاده ما او په دې ټیم کې موجود ام په تحصیل چغرزي کې را سره موجود دی پرمان خان په دوبۍ کې د پاکستان تحریک انصاف جنونی ورکر دی او د پاکستان تحریک انصاف ډیر زیات سپورټ کوي که پاکستان تراشي نو هم او که په دوبۍ کې نو هم یره تقریبا چې ډیر زیات چیزې نه ما نو پرمان خان چې دی نو پی ټی آی باندې مړ د ده سره به خبرې اترې کوو دی په دوبۍ کې دوبۍ نه اوس د دې دپاره راغلی صرف چې کله د خان صاحب د جناب عمران خان صاحب د احتجاج شروع شو د لاهور نه نو د ټیکټ واغسو او چوټي ولګوله ځان ته وراغې چې زه به په دې احتجاج کې شامل شم د خان صاحب سره خو د بده مرغه په هغه باندې هغه ډزې وشوې هغه احتجاج چې سو ورځو لپاره کینسل شو د ده سره به خبرې اترې کوو فرمان خان نوم بیا تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو د ټایم نه راکولو یو جهان مننه ډېره مننه سجاد بھائی خدای دې عزت وکړه او ډېره مننه مهرباني دا راته ووایه دا ټوله قصه څنګه وه د دوبۍ نه څنګه رالې خبره چې وه هغه ته وکړه که نه خیر په ستا له خولې نه چې ما په خپله لکه ټکټ راواغسه د ما بېچاره په 4 تاریخ په د بنیر نه خلک راروانېږي او په 5 تاریخ باندې زه پېښور ته په دې رالم چې پېښور کې زموږ ټول خپل خلکو مې سامان بلته کېدم او د هغې نه بعد به مې بیا اسلام آباد ته به ځو خو خبره خو لکه خان صاحب باندې ډز وشو نو بیا خو ما ټکټ واپس کولی نه شو جی جی اوس سبا هم یو احتجاج شروع کېږي سبا به د بنیر نه خلک ځي هغې باره کې به څه ویل غواړې په هغې باره کې زه دا خبره کوم که نه خان صاحب هغه د ټول ملک لپاره لګیا دی هغه نه د پارټۍ دپاره لګیا دی نه د ځان دپاره لګیا دی هغه د پاکستان دپاره او د پاکستان د عوام دپاره نو زه یم چېرې د پاکستان بچې د خان صاحب سره ودرېږي او په دې ټایم کې دې ته نه ګوري چېرې ما له دې سړي دا لا ایم لا ان پی هغه لا کار کړی لا نه کړی که نه پر خان صاحب سره اسلام آباد کې هلته کې ودرېږي عوام د بس پیغام ورکوي پی ټی آی ورکر چې دي یا د پی ټی آی سره تعلق نه لري هغه ته د احتجاج باره کې هغه ته زه دا پیغام ورکوم سجاد بھائی چېرې دا خو هغه سړي ته پته چې کوم سړی بار ملک کې پاتې کېږي که نه دلته کې خو که یو سړی راشي نو خپلې سړي جاتي سړی هغې نه نوزګارېږي خو لکه هغه بار ملک والا نور خلکو عمران خان منل دی ایمانداره دی نر سړی دی نر لیډر دی او د ملک د ترقۍ دپاره هغه یو سوچ کوي او کار کوي ځان دپاره لږه نه کوي جی دا راته ووایه چې په دوبۍ کې ستاسو سره څومره کسان دي هلته میټینګونه د پارټۍ وغیره کېږي او که نه هلته کېږي بس چې کله د پارټۍ میټینګ کې خو هغه نن سبا هلته کې هغه چوټیانې بدل شوي دي که نه چا سره ټیم وي او چا سره نه وي لکه دغه مسله موږ ته راغله بس قدرمنو یو خبره بردبلو کوم فرمان خان چې دی د غریب ولس باندې ډېر زیات خفه کېږي دلته چې څومره غریبانو خلکو ویډیو څه مسلې موږ وکړو نو دی هلته برپور چانده کوي د یو بل نه هغه روپۍ په روپۍ چې نو هغه دلته رالېږي هغه غریب ولس له نو موږ ده ته چې دی نو ډېر په نیک نظر ګورو ډېر ښه انسان دی الله دې له ژوند ورکړي ښه دا راته ووایه چې د دوبۍ او د پاکستان په دې حالاتو کې څومره فرق دی سجاد بھائی دلته کې خوا کېره وه د ځمکې راسمان فرق دی دلته کې دا پاکې اوبه دي که نه نو خلک دا کوشش کوي چې لکه د اوبو بل ونس کې کډرو ته رسېدلي هلته کې هغه خلکو د څښو اوبو نه پاکې اوبه جوړې کړي دي پارکونو ته او د بوټو لی ورکوي او هلته کې چاوي ماوي نشته ناسودي نشته هر څه هلته کې ځان له خپل کار باندې دلته کې خو که سړی په روډ تېر شو نو هر سړی په تم خبرې کوي که خپله ډوډۍ خوري نو په هغې هم څوک نه پرېږدي بلکل نو هلته کې دا دغه لکه نشته ما خو ته لنډ مثال درکړو چې دې خپل ته سوچ وکړه مستقبل کې دې څه سوچ دی د پاکستان تحریک انصاف آیا دوبۍ کې به یا به دلته راځي څه هلې ځلې به ستاسو یاره سجاد بھائی اوس هم راغلی ما اوس هم واپس لاړ شم چې کله بیا د خان صاحب ووټي بیا به ولم راځم او دا یوه خبره هم په دې میډیا باندې ټولو وروڼو ته کوم زه واحد عمران خان قاسم زه نه په ایم این ای پسې ځم نه په ان پی ای پسې ځم چې یاره که زما خان صاحب چاله ټکټ ورکړو که هغه هر څوک وي نو زما به هغه مشر لکه ته صرف د عمران خان د نظریې سره ولاړې عمران خان د نظریې سره ما را د اوسه پورې لکه د هېڅ چا دم چې ما له کار وکړه که نه او نه یو سړي دا ضمیر مې نه غورځي یو سړي غلام شوې لا په یو سړي پسې وګرځېدې دا خو خلک پالټو ته اړېږي راړېږي خو ځا له علاوه عمران خان نه هغه زما لیډر دی بس لکه د عمران خان په لار به روانې دغه په لار ښه د احتجاج کې به څنګه دا به څومره کامیاب شي او د بنیر نه به څومره خلک وځي ستاسو نو هغه خو زموږ مشرانو ته پته وي که نه جی
او ان شاء الله چې زما د خپل وسه 2 غاډي شو که 3 مې شو کنه نو دغه ته تیار یم. احتجاج به سرنګ راوړي کنه نو د عمران خان یو دغه رنګ راوړل کوم یو ماته یو خای کنه چې رنگین دی راوړل سوچ کامیابی کی ها ان شاء الله. ها کم دوبۍ کې چې استعمال غري دی هغه د پیغام ورکړي د احتجاج په حواله دا پیغام ورکوم چې ان شاء الله کله وټونه هغه له بخمخه راځي وټونه نه راځي. فرمان خان په اخره کې بس میسج ورکړي د بنیر او خاص کر د پاکستان عوام له سجاد بھائی زه خاص طور عمران خان د پر راغلی ما د خپل مل لپاره جی نو زم ټول مرګرو ته دا یو ریکوست کوم کاغه اړي پارټي سره تعلق ساتي کاغه داري پارټي سره زه اوس کو نمونه اخلم را ویډیو بوک دیږي زم چیرې موږ د خان چپ سره او غپوګه څنګه پسنګ ودرې دي دا زموږ د بچو مستقبل دی دا زموږ د مل لپاره او دا زموږ د مل یو عزت ته ته د خبره ته سوچو که خان چپ یو ځای ته ځینو په دې سلوار کمیس کې او په خورو چپلو کې ځي کنه بالکل نو دغه باندې موږ فخر کوو بالکل او یریږم نه جانا نه یاره خو الله نه پکار دی انسان به یاره پیسه ها نو استا عوام تاسو خواسته دي احتجاج ما ټول مسلمانانو ورونو ته خاص تور د بنیر د چغرزو ته یاره موږ سبا که خیری موږ خپل پیسو ته نه ګورو یاره موږ د خان چپ تر څنګه پسنګ او غپوګه لکه دا موږ د شګو دا موږ ته کاغینداري لږ ننداري لږ بالکل تاسو لا ډیره مهرباني ټیم درا کولو ډیره مننه سجاد قدرمنو کتونکو دار سره فرمان خان اپ ګلونو ګوړای موجودو دغه خپل خبره ترې تاسو اورېدې د دوبۍ نه صرف د عمران خان صاحب کم احتجاج چي دي او سبب دو روانيږي د جن بزي هغه ویډیو کوم موږ تاسو سره شریکو داغه د پر راغل چې را د خان صاحب جنوني ورکر دی او یو مخلص ورکر دی د عمران خان چې کوم نظریه د پاغه روان دی او ډیر زیات منډه ترلوي کبه دوبۍ کې او کدل تراشي نو هم د صرف اوس د دې لپاره راغل چې عمران خان په احتجاج کې شرکت وکړو او دا کامیاب کو یقینا چې دا انټرویو بس تاسو خوشي وي خپل قربا سجاد علي اخونزاده لور کې اجازه په لوی الله مسپارم پاکستان زنده باد د لوی الله پامان.